روح ده أعمال ويسمون ده عقايد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا قادر ولا قدير ولا ناصر ولا نصير إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو أحد واحد فرد صمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. زما عزت مندو سپنگیرو نوجوانانو او د دې سیمې او د بار نه راغلي علماء کرامو الله جل جلاله دې زمون دا راټولېدل د ټول عالم دپاره عموما او د دې کلو علاقې دپاره خصوصا د هدایت او د بخشش ذریعہ جوړه زما عزت مندو په دې کلي کې په دې موقع کې زما دوا ستر علماء استادان مشایخ عظام هغه تشریف فرما دي یو مولانا عبد الصمد متذله العلی او بل استاذ مشفق مولانا محمد یوسف فاروقی
مد ظله العالی انشاءاللہ غیب آخری دعام کئی او بیان بم کئی او دا اللہ پہ دربار کی درخواست و سوال وقی چی دا باران پہ دی وقت بند کی او دا ماخام نرستو چکل ودشو اللہ دے رو دے ستاسو دا خوشحالی چی زمینما نو پدے تندو کم دا خوشحالی پڑک کئی غالباً چی دا سرا تخکاری لگو پہر سڑی چی دو وادو خوشحالی دا غین بم دیری دا دینی خوشحالی دیر ازیاد دی زمائزت مندو ماستا سمخ کی یو آیات والوستو اتفاقی راواو کتو اللہ دی توفیق را کی چستا سمخ کی عزت سے گزارشات پیش کر توسلم تے اللہ دا عمل کول توفیق در کیو مالم برا کی اللہ جل جلالہ دی بارانت صبر ور کی چه زما دغا علماء کرام استازان سٹیج تو تشریف راوڑی او زمان دا کلے دا دعانا مالا مال کی عزت مندو پدی آیات کے اللہ جل جلالہ یو قرآنی قصہ ذکر کے یو خو قصہی دا تاج محمد او دا نمرو دارنگے دا بلچا قصہی دا سید امیر ختم سے قصہی دا بخانی کتابیں بھی لکھی دی اور دا شیربانو دا یوسف خان قصہی دا یو قصہ اسی اللہ تلقنی دا وارا ولا دا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ دا او یو سبق دوبت ازدکو غالبا نرومے سردک خدا دے چه قدرمن جوڑ شا چه ناقدر جوڑ نشی برا قدر ہوتا دخپل عالم دین دخپل طالب العلم و دتی مجلس قدر ہوتا بے قدر جوڑ نشی وا دو وقت ابو بکر صدیق صفتنا پزان جناولا اغا خلق چی داغی مخالفو نو داغی بصفات و نظام بچ کا کہ قدر من شوی زمائی زد بندہ بنگڑی با دا سراخا پشان واچئی او دا وقت دا بادشاہ زیور او دا بادشاہ زینت بتاتا نصر قانون دا اللہ را دے چیو حزب اللہ دے بل حزب الشیطان دا چلی کی دے ابتلانا حزب اللہ دا اللہ ڈالا حزب الشیطان دا شیطان ڈالا دا زمان دا استاسو ابتدا چدا چانا شوی دا آدم علیہ السلام نو دا دشمن دیو ہر پختونو ہر مسلمان دام منی چه زمن ابی او دادا زمن نکا او نی ابی دا جدتنا رئیستنی دا یو وقت کم قلال ندے و نقلال کینی و نبکینی دا سٹارٹ دے کتا جمعہ سازے غیر لورانی کتا مدرسہ سازے غیر لورانی کتا عالم جوڑے غیر لورانی چتا طالب العلم جوڑے غیر لورانی چتا قرآن درس و تدریس کے غوط پولن غڑی اغا بیغم ندے ناس
کتب موبایل قرآن شیر کې نو هغه څه داسې بټنې دي چې ووې او جنۍ ورته راځي لکه هغه په یو میدان کې ستانه شاته ته قدرمن جوړ شه او د دې دین او د دې مجلس او د قرآن او د سنت او د جماعت او د مدرسې او د عالم قدر او وقار وکاو لږ مخکنی تاریخ ته سوچ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه مکرمه کې د چا په کونډۍ څمڅۍ او په پوله پټي ورانه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میشن راوړ او داسې میشن زمای زمان دا چې هغه ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابی میشن خدا دشمن په هر مقام کې خپل کار د نبی علیہ السلام خاندان شتا تر زوی ترونا زامن ترورینی ماماگان د ماما زامن د تروریانو زامن څنګه ما دا سب لرو د نبی علیہ السلام یو عجیب نه سب وړي نبی علیہ السلام د مکه مکرمه د توحید او د سنت د الله او د الله د حکمونو پیغام شروع زبتا ستا د دې ځای مطابق لند وای ملند مخکنی دورونه بپریدم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیک جوړ شوی اجروان دا پاپا او داته جوړ شوی اجران جوړ شوی مقام جوړ شوی زین دار الندوا اوس په د مروه او د صفا طرف ته یو دروازه جوړه د باب الندوا اجران د نبی علیہ السلام په نسب کې مشرانو جوړه کړی و نبی علیہ السلام دا یو خبره کوله قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا یو جنوی ټول کامیاب شي د هر سړي په پار دان هر سړي جنتی دی هر زنانا جنتی دا شرط کې او دا دی چې لا اله الا الله یو شرط دیم شرط پکې دا دی محمد رسول الله دا کلمه چې چاویلا زړه کوله کړه ژوند به برابر کړو کور به برابر کړو محله په جوړ شولا صوبه په جوړ شولا ملک په جوړ شلو د ملک دستور او قانون او عین او ضابطه جوړ کړلا تفلحوا دا قوم کامیاب دي دا کلمه چې چاویل هغه څه دي کامیاب هو دې کلمې ډېر مخالفان دې کلمې په مقصد خلق پیدلو ځینې خلق وایي دې پښتونواله کې لکه دا خبره ډېره ساده خبره کوي مشر ورته وایي ته د دې نه خبر د دې شاته بل ټکی پروت دی دا خبره خو کوي خو ګمان نه وي مګر چې دې خبره شاته څه کې څه مقصد سره ټول کې مشرکان ته معلوماتو کله چې منځار کړه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمان جن قانون زمان جن رسول زمان غړي فرته جنګ خفول فتنه کول طلاق فساد څنګه ټول ختميږي
هغه نه شو سړی دی شپږ کاله په کړي او ته دی به دی یوې کاسې ماته ډوډۍ ته کېنه چې راځه ډوډۍ وخوري دکی ته چا پوله راوړو نوم به اوس د کال مړ ژوندې خو زما آسانه کړی هلکه وی من راوړ او مړ دروړ نو څه کړم دی راځه د شپږ شالو کالو د سلو کالو د پتنو والا یوې کاسې ته کېنول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول مخالف شروع داسې مخالف شو دومره مخالف شو دغه حجران د نیکونو جوړه کړې ده دغه مشران د نسب او د خاندان والا دي د کلي والا دي ټول رايو شو سپکو د دې سړي مخې نه د دې سړي څه پکار دی مخنیوي کوي پلاری په طرف شي هغه نروړي که زوی مرګره شو هغه نروړي که خزه مرګره شو هغه نروړي تاریخ دې گواه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پمشن باندې داسې زنانو قرباني ورکړه هغه زنانه سمیہ رضی الله تعالی عنها چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین باندې مشرف شو د مکه مشرکانو په دوه ځانو په سوي کړل په منځ باندې پښلا په ټکو شلا خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین په نه خورو فتو ولبه مرګ ته تیار خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پر خودو تو طریقے پر خودو تو تیار ہے مشورہ لاندې کی سړی مشر خور کو خبرې خوريږي پلار زوی جدا کرو مور اوري جدا کړه مشورہ وشورہ زئی الکرا ټولي حسینګي دارو نبت کې ناس جرګه کوي د کومې خبرې جرګه کوي د دې خبرې جرګه کوي چې به د دې سړي علاج او عالمان لیکي چې په دې وخت کې ولا ځوان هم راغی دموله تشریف راوړو ول زمستاسو یو مرګري ما د پنځکی ملک بادشاہ ما او چاویری چې مشوره کوي او د دې مشورې نه د نبی له صلوات والسلام نزدیک خاندان خبر ابو جهل دې ابو البختری دې خلق خالص ګری ناس دي جرګه کوي څه جرګه کوي قرآن عظیم الشان داغی جرگہ مخی راشد قرآن پا مخل داغی جرگو قرآن داغی سے جرگہ ذکر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کلچ خلاف تدبیر کو استاکسانو کفرو چغید کفر کلمہ دوان تو لاکن شروع خلاف گئی سجرد گئی لیثبتوکا یو پروگرام او یخرجوک یہ تو قرآنی تاریخ لگو کو رزمان افترام تدا قرآن کی چکم زمان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ دا تدا واورا تدی قصی تا دماغ لکلاو کا دا قصہ بریلین دیوبندین توتین پنشپیرین وابین ذکرین شیپین دا قصہ دا طول بنی دا دزان قصہ ندا دا قرآنی قصہ دا دو سورت انفال فکری جای اختلاف نشتا زدی تا تا یا دو کلیپ اوید بکنا خلق وی دا کلیپ لگواو مقصدی ٹکی دی تا اوید مشورہ وشوا یو پکی مشورہ ورکوا دا سڑے جیل چاہتا
جیل خزی دی بس دی خبرونه به پیغام دا کله به پاک شي روغ بشو نوی مسئلی دی و نوی خبری دی لکه خپل یو زمون دستور او پاغ را روان نورو تو جیل ته شي کوه تو جیل کې واچو نو څوک یې چې باندې شي په جیل کې به دا مسئلې په جیل کې به څه کوي دا مسئلې به په جیل کې کوي استاد محترم الله جل جلاله دی خبرونه د نور نړۍ وی مجیل کې شیخ ولی الله رحمه الله جیلے ناشتی سکر آگلے سکو اغلاق کی سکو قتل کی سکو سبوشی زمانت بوشی استفزی سیدہ تکین سودوز کیسی توبہ باسی ویچے استاز مناسب تذکر آگلے زمان افسوس قدے خبر دے چتال سخبہ دفتن گناہ دا جرم نتوبہ باسی لار بچے زمان دسی جرم دے چناغے نظر توبہ نشکیسترے سا جرم دے ویزا در رب قانون وعلما چه در رب قانون پا عالم کی راشی و دا دینا توبہ نشکیسترے جیل تے واچو جیل کے بچوش بھئی جیل کے مرگنی پیدا دا قرآن خو آشنا کتاب دے آشنا دا خودسی کتاب دے تو سا دوستی کوا تو سا اشنایی کوا مرا دا آغا دوست دے دا آغا اشنا دے چی پر جیل کی دے مرگرے دے سوئی کی دے مرگرے دے پر سفر کی دے مرگرے دے پر حضر کی دے مرگرے دے ویل بھئی دا خبر غلط دا چی دے جیل دا واچا بلوے جانا سبو کو آئی اخرجو کا اتفاقوں کو دا سرائے دا دخل کرین و باسو ددے مدی مکرمین بے ملک بدر بے کو ملک بدی خالقو زمن کرے بدی خالشی بیا کئی چپر دے کی ہر سکی نام مناسب ولی جبل کری لالا ہے مرگرے بنا پیدا